السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په 27 فروری باندې چې په مدرسه تحفیظ القرآن الکریم چګیسر کې کم سالانه پروګرام شوی و، په هغې کې د یو ماشوم د پښتو تقریر په دوران کې ولې وجړل او د خلکو په منځ کې څه افوا ده او د دې اصل حقیقت څه دی. راځئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو او د نورو ملګرو سره ډېره شیر کړو. مننه. Yes, teachers and yes, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I have got for presentation, the place of parents in Islam, the prestigious place given to parents by Islam, the lack of its kidnapping and any other religion, highlights the respect for parents in our religion propagates. In the Holy Quran, بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم دی ثاقب احمد، د پلار نوم مې دی وزیر ګل، د تحصیل چکیسر لانګبړ ضلع شانګله اوسېدونکی ما، او په 2018 کې ما د مدرسه تحفیظ القرآن الکریم کې چکیسر کې داخله واخیسته او د مدرسې سکول فاروقیه ماډل سکول چکیسر کې سکول کې مې هم داخله واخیسته. نو ما په دې مدرسه کې قاعده ناظره حفظ دور مکمل کړو او الحمدلله د وفاق المدارس امتحان مې ورکړو او په 27 فروری 2023 باندې زما پروګرام و. نو په دې پروګرام کې ما د مدرسې طرف نه پښتو بیان حواله شو. نو ما چې دا بیان کوم، نو ما چې د پروګرام د مناظر ولیدل، نو ما زه د دې د وجې نه بې اختیاره شوم. سټیټ سیکرټري ته وویل چې زه نور بیان نشم کولی، که نور بیان کوم نو ما له نوره هم جړه راځي. نو سټیټ سیکرټري ما ته وویل چې بدقه ځای بیان ختم کا. زه چې بیا کته راکوشم نو زما په زړه کې دا وه چې ما خپل بیان نیمه کې پرېښی دی، د دې د وجې نه ما نور هم وجړل. هلک خو خبرې وکړلې، تاسو ټولې خبرې مخې ته راغللې او په خپلې خبرې وکړلې او کوم حقیقت چې هغه خود زباني هغه تاسو ته ووی. نو دې کې داسې خبره نشته دی، نه داسې د رعب څه مسله وه، نه داسې مطلب د فرشر څه مسله وه. ځکه د هغې وجه دا ده د مخکې هم په پروګرامونو کې زموږ تقریرونه کړي دي. 2019 کې په 20 کې هم د یو تقریر کړی و، په انګلیش باندې سپیچ کړلی کوم چې تاسو دا کلیپ ولیدو. د دې نه علاوه د په 2022 کې تیر کال هم په سالانه دستربندۍ کې دغه کړلی تقریر کړی دی په اردو باندې ښه ښکلې څه مسله پکې نه وه. څه کلي په 2023 کې دته ټاپک ورکړی شو د پښتو او د مدارسو په کردار باندې. او دا چې زموږ یو خبره ستاسو ذهن کې دا هم راویسته غواړم چې دا زموږ د مدرسې اصول دي چې الحمدلله موږ خپل د پوره کال کارکردګي ښیو. ځکه دې کې د ماشومانو والدین راغلي وي، د هغوی نور داسې رشته داران راغلي وي، نور عوام راغلي وي، موږ هغوی ته پوره د کال کارکردګي ښیو. په دغه کارکردګۍ په بنیاد باندې زموږ په څلورو ژبو باندې تقریرونه یو په هغې کې په پښتو باندې، په انګلیش باندې، په عربۍ باندې او په اردو باندې. نو ثاقب احمد ته چې کوم تقریر ورکړی شوی هغه د پښتو والا دا ځل د پښتو تقریر ورکړی شوی او نور هم خپل تقریرونه کړي. د مخکې هم تقریرونه کول داسې څه مسله نه وه، خو دا ځل به قول ته دا چې ما کله زما فراغت و، رشته داران مې راغلي او خلک مې راغلی او ما چې د مناظر ولیدله نو د مناظرو ما باندې داسې یو حالت راویسته، یو کیفیت په ما باندې راغی چې زه بې اختیاره شوم. ما یو قسمه وژړله، د ژړا په وجه باندې ما خپل دغه چې دی هغه مې څه کړه په هغه ځای باندې. بعضې کسان دا خبره کوي چې ده نه په دغه ټایم کې اواز واغستلی شو او دی بالکل مطلب ګونګی شو، چاړه شو. نو د دې څه حقیقت نشته دی. د هغې وجه دا ده چې ټیک شو نظر منو حق دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والعین حق، نظر چې دی هغه حق دی، د هغې څه انکار نشته دی. البته بعضې خلکو چې دا خبره کړله چې د اواز کېناسته د مطلب دا چې چاړه شو، نو هغه خو ظاهره خبره هغه اکابر علما دیوبند یادوله، هغه مدارسو کردار باندې خبره کوله، د هغوی په خدماتو خبره کوله. ولې به داسې کار کېده؟ په هغه دوران کې چا دا مو وي چې او هسپتال ته یې بوتلی دی، بیمار شوی دی
او نور داسې چې اوس اواز بحال شوی دی کله نه دی شوی بعضې ډېر کسانو موږ ته ټلیفونونه هم کړي نو هغه خو تاسو ته ټول حقیقت موږ بیان کړ چې دا څه خبره دا نشته دی میډیا والا کسان زموږ راغلي د هغو کوریج ښه ټیک ټاک او هغوی حقایق بیان کړي دي خو د دې نه علاوه چې چا بیا نقل کړلی او کاپي پیسټ والا معامله یې کړله نو هغو بیا دې له رنګ بدل ورکړلی د دې خبرو څه حقایق نشته دی د دې مکمل توګه باندې موږ تردید